اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. सूरत बकरा मदनियतुन। सूरह बकरा मदनी सूरत दे हिजरत ना बाद नाजिल दे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाई, सूरह बकरा अव्वल मा नुज़िला बिल मदीना। दा अव्वल आगा सूरत दे चे हिजरत नबाद मदीना मुनव्वरा के नाजिल शवै। मदनी सूरतों के सूरह बकरा अव्वल नंबर सूरत दे। पैगंबरी पाक चे हिजरत उकद मक्के मुकर्रमे न मदीने मुनव्वरे ता नु प मदीना मुनव्वरा की हिजरत न बाद रुम्बे ददी सूरत नुज़ुल शुरू शु। और तमाम सूरतों द कुरान करीम के लोई तरीन सूरत दे सूरह बकरा। उगद सूरत दे तकरीबन सदवनी में सिपारी जोड़ीगी। ब्याददी आयतुना मुख्तलिफ़ो वक्तुनों के प मुख्तलिफ़ो मकामुनों के नाजिल ली। आन तरदे चे द सुद मुतालक आयतुना पदी सूरत की चरागली दी द पैगंबरी पाक प आखिर उमर मुबारक के नाजिल शिवी दी। और पदी सूरत की यो आयत दे चे बिल्कुल द कुरान करीम आखिरा नए आयत दे। और पैगंबरी पाक बाने हज्जतुल विदा लसम काल द हिजरत बाने चकम हज करे नो प पैगंबरी पाक बाने प मक्का मुकर्रमा के नाजिल दे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। दा आयत दी सूरत के दे और द टूलो आयतुनो द कुरान आखिरी सूरत। द दी सूरत सलवी खुरुकोगानी दी 200 पके आयतुन दी। 200 आयतुन दी। 200 अतिया 200 अतिया पके आयतुन दी। सलवे खुरुकोगाने 200 अतिया आयतुना। और ददी कलिमात दी शपग ज़रा योसल और यविश्त। शपग ज़रा योसल यविश पदी के कलिमात दी। और द हुरूफ शुमेरी 15 ज़रा दे। 15 ज़रा और 15 पदी के हुरूफ दी। ददी सूरत प फजीलत के बलाश अहादीस द अहादीसों पर किताबों की जिक्र दी। रिवायात रागली दी ददी सूरत प फजीलत के द सूरह बकरे। दा सूरत पर ढेरों अहकाम बानी मुश्तमिल है। पैगंबरी पाक फरमाई ली दी सूरह बकरा लोवलई। सूरह बकरा दा लोवलई ददी तिलावत कवई ज़का चे ददी लोस्तलो के बरकत दे। सूरह बकरा लोस्तलो के बरकत दे। और ददी परे खोदो के चे सूरह बकरा सुकनल वली अफसोस दे बदनसीबी दा। और द बातिल खावंदान
ور باندې قابو موندلی شي په هغې چا چې سوره بقره نه تلاوت کوي نو اهل باطل په هغه باندې خپل وس او قابو پیدا کوي. تفسیر قرطبی کے صاحب دا تفسیر قرطبی رحمہ اللہ دا حضرت معاویہ نے نقل کی وی دی حدیث کے دا اہل باطل نا مراد جادوگر دی. حدیث کے چراغلی سوره بقره چه سوک نلولی نو دا باطل خواندان پاغ وس او قابو پیدا کولی شي نو دا باطل اہل باطل نا مراد جادوگر دی ساحران. نو مطلب دا دے چې د دې صورت لوستون کی باندې د جادوګرو جادو نه چلیږي او که څوک د دې صورت تلاوت نه محرومه پاتې شي نو بیا به د جادوګرو د جادو اثر ور باندې کیږي. او یو حدیث کې راغلی دی کم کور کې چې سوره بقره لوستلی شي شیطان د هغې کور نه تښتي. کم کور کې کمزې کې چې سوره بقره تلاوت کیږي نو شیطان تختی. او یو روایت کې ورسره راغلی دی وله زرار شیطان تختی او په دې تیخته کې په د باندې ډېر زیات زور راځي آوازونه کوي او منډې وي. ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نہ روایت دے قال قال رسول اللہ دے فرمائی پیغمبری پاک فرمائی لی دی لکل شین سنام و ان سنام القرآن سورة البقرہ دا ہر شی دا پارا قب وی قب دا دے چار پائے قب وی دا قرآن قب سورة بقرہ دا قرآن قب سورة بقرہ دا پا چار پائے کے اوخا غوئی وغیرہ چارپایو کې اوچت او خکارا د دوی قب وي دا قب د چارپای هغه اوچت هم وي خکارا هم وي. نو سوره بقره په تمامو سورتونو د قرآن کې داسې واضح صورت ده او داسې اوچت صورت ده لکه د چارپای قب چې په چارپای کې اوچت هم ده او خکارا واضح هم ده. نو په تمامو سورتونو د قرآن کې سوره بقره اوچت او اعلی صورت ده او واضح صورت ده. او فرمای وفیها آیا سوره بقره کې یو آیت ده هي سیدتو آی القرآن هغه د ټولو آیتونو قرآن سردار ده او هغه آیت آیت الکرسی ده د ټولو آیتونو د قرآن سردار ده. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمائی دنا روایت دے صحابی دا سی خبری چکی دا پا عقل نہ معلومیگی نو پیغمبر نہ بے اوری دلی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی سورہ بقرہ کے لس آیتون داسی دی کچری یو سڑے دشپی اولولی نو پا دغ شپک با پیریان شیطان دا دکور تا داخل نشی او د دې بند اهل عیال ته بس آفت مرض غم و غیره مرانشي. په کومه شپه چې څوک سوره بقره کې لس آیتونه دي دا اولولي د کور به د پیریانو شیطانانو نه ټوله شپه محفوظ وي. د اهل عیال ته به نه آفت نه مرض نه غم مصیبت په دغې شپه کې راشي. او که چېرې دا لس آیتونه په یو لیونی باندې چوف کړی شي دم پې واچولی شي نو هغه ته به آرام حاصل شي. او دا لس آیتونه سلور آیتونه اول د سوره بقره الف لام میم نه تر هم یوقنون پورې هم یوقنون دا سلور آیتونه. درې آیتونه مین د سوره بقره آیت الکرسی او دو د آیت الکرسی نه بعد لا اکراه فی الدین اللہ ولی الذین تر خالدون فورے. آیت الکرسی دو آیتون دا آیت الکرسی پسے دا در آیتون دا شو او سلور اول دا سورہ بقرین وشو او در آیتون بالکل آخر دا سورہ بقرین آخر نئی رکو در آیتون دی للہ ما فی السماوات نا تر آخر پورے نو دا لس شو. دا لس آیتون چسوک دا شپی اولولی نو د کور ته په دغه شپه پیریان شیطانان نه داخلي.
د اهل و عیال ته بس آفت مرض غم وغیره رانشي. سورہ بقرہ کے ډیر مسائل او احکام ذکر دي. په تمام سورتونو کې د مضامین او د مسائل او د احکام په اعتبار دی سورت ته یو امتیاز حاصل دی. ابن عربی وايي ما د خپل بزرګانو نه اوریدلی دي چې په سورې بقره کې زر امرونه دي، زر امرونه، زر نهي دي، پکې زر حکمونه دي، زر خبرونه دي او زر پکې قصې دي. مونږ ته خو پکې دومره نه دي معلومه. اوامر، نواهی زر زر، حکمونه زر، خبرونه زر، قصې پکې زر. دغه وجه ده حضرت عمر رضی الله عنه سورہ بقره په 12 کالو کې یاد کړي. 12 کال د دې په یادولو کې لګولي وو، یوازې د دې یو سورت په زده کولو کې. صحابه به چې قرآن یادو، زمونږ اسلافو د قرآن کومه حصه به چې یادوله نو د احکام او د معنیو سره به یادوله. نو د دې سورت په یادولو کې 12 کاله لګولي وو. او چې سورې بقره زده کولو نه فارغ شو حضرت عمر رضی الله عنه نو یو ډېر لوی عظیم خیرات یې وکړو، یو ډېر عظیم اوښې حلال کو، زبردست خیرات یې کړی وو چې ما سورې بقره یاد. او دا غزوه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د دې صورت پس د کولو کې 8 کاله لګولي وو، د تفسیر سره په 8 کالو کې یاد، 8 کلونو کې یاد کړی. دې صورت مضامین چې کوم مضمونونه په دې کې ذکر کیږي، مضامین نو توحید مضمون پکې ذکر کیږي، ځای په ځای پکې د الله د یووالي اثبات کیږي، د الله د یووالي دلایل پکې ذکر کیږي، د رسالت اثبات پکې کیږي، د پیغمبري پاک د رسالت بیان ده. پر رسالت د پیغمبري پاک اعتراضونه چې کافر وکړي داغي جوابات ذکر کیږي، د پیغمبري پاک د رسالت اثبات کیږي په عجیب انداز سره. جهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد کول دا مضمون پکې ذکر کیږي. انفاق فی سبیل الله دا الله په لاره کې د جهاد په لاره کې مال خرچ کول دا پکې ذکر کیږي، بدنی جهاد، مالی جهاد. او امور انتظامیہ پکې ذکر کیږي، امور انتظامیہ نظم، معاشره چې پس سره برابرېږي، انتظامی امور. او دا بیا ډېر اقسام دي، احکام پکې بیانېږي، انتظامی امور. سلطانی احکام چې د باچا رعایت سره تعلق ده، کورنی احکام، تدبیر المنزل، د زوجیت حقوق آداب پکې بیانېږي، او تهذیب الاخلاق د هر سړي سره ځان ځان له تعلق دی، هغه احکام هم پکې ذکر کیږي، منځ، زکات، روژه. سورې فاتحه سره ربط داسې دی، سورې فاتحه سره سورہ فاتحہ کے د 3 فریق ذکر اجمالا اوشلو. منعم علیہم اغا خلق چا اللہ پی نعام کرے، صراط الذین انعمت علیہم. مغضوب علیہم اغا خلق چا پاوی غضب شوے، او دوالین اغا خلق چا گمراہ دی، بیلاری دی، دا حق لارت رے ورکا دا. نو اغا خلق چا اللہ پی نعام کرے یو فریق، اغا خلق چا دا اللہ غضب پی شوے دے، پخپل علم د حق علم اور سرو او عمل په نو کړه، او هغه خلق چې گمراهان دي د حق تلاش اونکو، حق اون لټو، حق لار تر نه ورکا شو. دا 3 فریق هغه سورې فاتحه کې اجمالا ذکر شو. په دې صورت کې د 3 واړو فرقو تفصیل ده، دا 3 واړه فرق په کې ذکر کیږي تفصیلا. د منعم علیہم بیان بوشی اغا حلق چا اللہ پی نعام کردے دی اولو 5 آیتونو کی، بیا پر 2 آیتونو کے تر رکو فورے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دے کے بعد مغضوب علیہم بیان اوشی.
چې الله پې غضب کړی او بیا و په دې بله رکوع کې ومن الناس من یقولو آمنا د دوالینو د ګمراهانو بیان وشي تفصیل ده. بل سوره فاتحه کې ذکر شو اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ ته هدایت د نیغې لارې وکړه، هدایت راته د نیغې لارې وکړه. نو دې صورت کې ورته وایي سوره بقره کې بنده دا سوال او دا دعا دې قبوله ده، رهنمایي د نیغې لارې غواړي، نیغه لاره باندې تلل غواړي. ذالک الکتاب، دا کتاب قرآن کریم بے شک و بے شبہی کتاب دا مستقیم لاره ده. بس سوال دې قبول دی، واخله دا کتاب، دا وایا، دا زده کوه، دې ته کښېنو، په دې باندې عمل کوه، سوال دې قبول دی، دا نیغه لاره ده. سوره فاتحه کې وایي اهدنا الصراط المستقیم، الله ما ته رهنمایي د نیغې لارې وکړه. نو دلته درته وایي ذالک الکتاب، دا کتاب دا نیغه لاره ده، بس دا وایا، په دې عمل کوه. د دې صورت دغسې د نورو صورتونو په اول کې هم حروف مقطعات راغلی دي، الف لام میم، دې ته حروف مقطعات وایي. مقطعات ورته ځکه وایي چې دا هر یو حرف د بل نه جدا لوستلی کېږي. مقطعات هر یو د بل نه جدا لوستلی کېږي. الف لام میم داسې به وایي، علم به نه وایي، علم الف لام میم یو ځای کې به نه، مرکب به نه وایي. دی حروف مقطعاتو کې د عالمانو د دین بلاشه اقوال دي. بعضی حضرات فرمایي دا د دغې صورتونو نومونه دي. د کم صورت په اول کې چې کم حروف مقطعات راغلي دي، نو دا حروف مقطعات د دغې صورت نوم دی. او بعض حضرات وایي حروف مقطعات دا تنبیه خبرداری ده، دا تنبیه دا خبرداری ده پا قطع د کلام اول، پا ختمیدلو د کلام اول او پا شروع د بل نوی کلام. دا حروف مقطع چې د صورتونو په اول کې را دي، دا تنبیه ورکوي چې وړاندې کلام قطع شو، ختم شو، اوس بل نوی کلام او صورت شروع شو. او راجح دا ده چې دا حروف مقطعات چې په اول د صورتونو کې راغلي دي، دا د متشابهات القرآن نه دي. متشابهات القرآن، متشابه آیتونه قرآن کریم کې دو قسم دي. متشابه کلمات، یو لکه دا حروف مقطعات چې د دې معنا لغوي لفظي معنا چاته معلومه نه ده، الف لام میم، او حقیقی خو خود نه ده معلومه. دویم قسم هغه متشابهات کلمات دي، متشابه کلمات چې د هغې لفظي لغوي معنا خو معلومه ده، خو مراد او حقیقي معنا یې چاته نه ده معلومه. لکه قرآن کې راځي ید الله، وجه الله، ساق الله. نو ید لاس ته وایي، لفظي معنا یې لاس دی. وجه مخ ته وایي، لفظي معنا یې مخ دی. ساق پنډۍ ته وایي، لفظي معنا یې پنډۍ ده. خو الله د داسې لاس او د داسې مخ او د داسې پنډیو نه چې څنګه د بني آدم او د مخلوق د پاره دي، د هغې نه الله پاک دی. د الله مخ او د الله د ساق او د الله د لاس نه څه مراد، د الله د شان سره چې څنګه لایق ده. حقیقي معنا د متشابهاتو، متشابه چې کوم کلمات دي په قرآن کې، د دې حقیقي معنا د الله چې مراد معنا ده. نو اکثر متقدمین حضرات وایي چې هغه چاته نه ده معلومه، چاته نه ده معلومه غیر د الله نه. پیغمبري پاک ته معلومه وکنه،
نو راجح دادا چې پیغمبري پاک ته هم د دې مراده معنا معلومه وا، د دې متشابه کلماتو الف لام میم حقیقی معنا یا نور متشابهات چې قران کې راځي د دې مراده معنا او حقیقی معنا پیغمبري پاک ته الله خودلې وا، خو پیغمبري پاک یې منع کړیو چې د دې مراد او معنا بچاته نه بیانې. نو پر روایاتو کې د پیغمبري پاک نه د دې حروف مقطعاتو د نور متشابه کلماتو معناګانې نه دي را نقل، پیغمبري پاک ته معلوم وو خو بیان کړی نه دي. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د قرایه ده چې دا الله ته دا الله رسول ته د دې مراد او حقیقی معنا معلومه ده او د دوی نه غیر بل چاته معلومه نه ده. قیامت کې به الله اوخی خپل مؤمنانو بندگانو د چې متشابهات او د دې حروف مقطعات او زما مراد سو د دې حقيقي او مراد معنا سوا التبه ارسړی تا علم ورکی په پوهه وي. ډیر متقدمین حضرات ابیا د دې مجازي معناګانې ذکر کوي، نو هغه وایي الف لام میم الله علم دې په مراد خپل سره د دې حروفونه چې د الله د دې حروفونه څه مراد دی هغه الله ته پته ده، موږ ته پته نشته. او متأخرین حضرات د دې مجازي معناګانې ذکر کوي، نو کوم مفسرین تجدیدی معنا ذکر کوي هغه حقیقی معنا مراد معنا نه ذکر کوي چې خامخا عمدغه معنا د الله مراد ده، وای کېدای شي چې دا مراد وي، کېدای شي او کېدای شي چې خطا وي دا مراد نه وي. نو مجازي احتمالي معنا بیانوي، مجازي معنا احتمالي معنا محتمله معنا. او دا ځکه چې د متأخرینو په دور او زمانه کې منکرین د قرآن زیات شول، د قرآن نه به انکار کو، نو د هغوی د تردید د پاره د هغوی د چفوالي د پاره ډیر متأخرین حضرات هغه د دې متشابهاتو مجازي محتمله معنا ذکر کوي او حقیقی معنا دویم وایي الله ته پته ده. او متقدمینو کې بعضې حضراتو نه د دې محتمل معناګانې را نقل دي، خو اکثر وایي چې اکثر هغوی احتمالي محتمله معنا هم نه ذکر کوي، بس داسې وایي الله علم دی په خپل مراد سره ده دی. اوس دا سوال دی چې دا د متشابهاتو کلماتو آیتونو معنا د الله نه غیر بل چاته معلومه نه ده، پیغمبري پاک نه بغیر بل چاته معلومه نه ده، نو د دې په نازلولو کې مقصد څه دی؟ نو دی د څه دپاره نازل کړي دي؟ چې د دې معنا یې چاته ښودلی نه ده، مراد او مقصد یې چاته نه دی ښودلی، نو د دې د نازلېدلو بیا مطلب څه شو؟ فایده یې څه ده؟ نو جواب د دې سوال دا دی دې کې د الله ډېر حکمتونه دي، ډېرې فایدې دي پکې، هغې ته زموږ ذهن نه رسي، زموږ علم ورته نه رسي. یو فایده پکې دا ده چې د دې په تلاوت باندې الله بنده ته ثواب ورکوي، د دې تلاوت چې کوي نو الله بس بنده ته ثواب ورکوي. په دې باندې ایمان راوړی چې د دې نه کومه معنا د الله مراد د زما په هغې ایمان دی، نو په دې باندې بنده ته الله اجر ورکوي، نو دا غټه پیدا شو د اجر پې میلاوېدل. حدیث کې راغلی پیغمبري پاک فرمایي وی په هر حرف د قرآن کریم باندې 10 نیکۍ دي. د قرآن کریم یو حرف چې بنده وایي نو په یو حرف باندې څو نیکۍ میلاویږي؟ 10. او پیغمبري پاک فرمایي زه نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، الف یو حرف دی، لام بل حرف دی او میم دا بل حرف دی. دلته پیغمبري پاک په مثال کې د الف لام میم ولې راوړ چې الف لام میم زه نه وایم چې دا یو حرف دی، الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی، دا یې ولې مثال کې راوړ؟ نو عالمان حضرات فرمایي وی د الف لام میم پیغمبري پاک په دغه حدیث کې ذکر ارشاد او فرمایلو، بل کلمه ذکر نکړه چې د قرآن کریم
که بنده ته معنا معلومه ده که معلومه نه ده خو د دې تلاوت باندې بنده ته الله اجر ورکوي په یو حرف باندې ورته لس نیکۍ لیکي لکه ګوره الف لام میم د دې معنا چاته معلومه ده نه د دې په معنا باندې څوک پوهېږي نه نو چې په معنا یې نه پوهېږي نو هم د دې په لوستلو باندې په یو حرف باندې لس نیکۍ دي بعضې خلق راوتي دي او هغوی وایي چې د قرآن په معنا څوک نه پوهېږي او قرآن تلاوت کوي دی کې هېڅ پیدا نشته ده دا غلط او ګنده عقیده ده نه که د قرآن دومره برکتي کتاب دی که په معنا یې پوهېږي خو ډېر اجرونه دي تاسو ته مې په فضایل بیان کړي د قرآن د معنا د زده کولو خو که بالفرد یو سړی نه پوهېږي او دی په معنا د قرآن او دی د قرآن تلاوت کوي په خپله یا یې اوري نو هم اجر او ثواب ورته پې لیکلی کېږي او یو حدیث کې خو راغلی دي غالبا چې حسین ابن علی ابن حسین رضی الله عنه روایت ده قرآن کریم چې بنده په مانځه کې تلاوت کوي او مونځ په ولاړه کوي نو په یو حرف باندې سل نیکۍ دي په یو حرف باندې سل نیکۍ او که قرآن کریم بنده په مونځ کې تلاوت کوي دا مونځ په ناسته کوي نه په لمونځ بغیر د عذر نه په ناستې روا دی نو په یو حرف باندې 50 نیکۍ دي او که قرآن کریم بنده د مونځ نه بهر تلاوت کوي په اودس کې بهر تلاوت کوي په اودس کې نو په یو حرف باندې 25 نیکۍ دي او که قرآن کریم بنده بے اودس تلاوت کوي د یاده ګوره بے اودسه د یاده تلاوت جایز دی پکې ګوتې وروړل جایز نه دي بې اودسه قرآن ته بې اودسه ګوتې وروړل جایز نه دي خو یو قاري دی د قرآن څه حصه یاده کړې ده بې اودسه یې د یاده لوستلی شي نو چې بې اودسه په یاده لولي نو بیا په یو حرف باندې لس نیکۍ دي نو الف لام میم دا که بنده په مونځ کې په ولاړه ووایي نو څو نیکۍ شوې 300 او که په ناسته مونځ کې یو الف لام میم دغه یو حرف پکې ووایي نو څو نیکۍ شوې 1.5 سل او که د مونځ نه بهر په اودس کې الف لام میم یې ولوسته نو څو نیکۍ شوې 75 اویا او که بې اودسه یې د یاده ولوسته د مونځ نه بهر الف لام میم باندې څو نیکۍ میلو شوې 10 نیکۍ دا دومره پیدا ده پکې او بعضې فایده ذکر کوي د دې متشابهاتو د قرآن فایده حکمت او فلسفه بله دا ده چې دا الله د عالمانو امتحان اخلي دا متشابه کلمات په قرآن کې نازل که نو د دې په نزول کې فایده څه ده فلسفه څه ده الله د عالمانو امتحان اخلي د هر چا امتحان داغه د حال مطابق اخیستل کیږي ګوره امتحان په داسې کار او داسې خبره کې اخیستل کیږي چې هغه ستا د خواهش او د طبیعت نه خلاف وي ستا د خواهش او د طبیعت نه څه وي خلاف یو کار وي نو تا ته ویلی شي دا وکړه نه کول ستا خواهش او طبیعت دی نو تا ته ویلی کېږي وکړه نو که دې وکړه امتحان کې پاس شوې کامیاب شو که دې ونه کړه ناکام شوې یو کار نه کول ستا خواهش دی چې دا کار مې کړی وی نو امتحان دا دی چې تا ته ویلی شي مه کوه نو که تا ونه کوه کامیاب شو که دې وکړه د خپل خواهش او طبیعت دې ومنله ناکام شوې لکه مثلا دا چارپای دي اسونه دي بعضی اسونه کره وي کره اسوي هر وخت داغه طبیعت دا دی په دریو خپو ولاړ وي د یو خپې اوچته کړي چې بس زه منډه ووام زه د مقابلې په میدان کې منډه مس اس دی کره او داغه طبیعت او خواهش داره چې ما منډه والی وی نو مالک هغه ته قیزه واچوي او رایې کاږي قیزه یې را کاږي چې ودرېږه نو که دا اس د دې اس دا ودرېدل د ده د طبیعت او د خواهش نه خلاف دي د ده طبیعت دا دی مس دی چې زه مستي وکم او منډه والم نو مالک ورته قیزه اچوي ودرېږي نو دا ودرېدل د ده طبیعت نه غواړي نو که ودرېده د مالک خبره ومنله نو دا کامیاب دی که ونه درېده خپل طبیعت باندې منډه علي نو دا ناکام دی او بعضی اسداسی وی چې لټ وی لټ پروت وی طبیعت ادارې چې بس پروت وی بس خوراک او اسکاک دی راکوله او نور ګوتې مه راوړه د منډې نه یمه
بس پروت دیم په سوري باندې او خوراک راکوه او اسکاک راکوه. نو د دې اس امتحان په دې کې دی چې مالک په خپه واړی او قمچین ورکی چوکه ورکی او منډه باندې اچي، منډه باندې اچي. دا منډه د طبیعت خلاف ده، کوټه ده، لټ ده، منډه زړه نه غواړي، مالک منډه ورکوي. نو که د منډه واخیستله د خپل خواهش ونه منله پاس او کامیاب دی، او که نه دی منډه نه اخلي نو ناکام دی. نو دغسې د عالمانو طبیعت دا دی، عالمانو طبیعت دا دی چې قرآن کې یو لفظ داسې نه وي، یوه کلمه چې ما ته د هغې معنا معلومه نه وي. عالمانو وایي چې بس داسې خبره دی نه وي، داسې لفظ دی نه وي چې ما ته معنا معلومه نه وي. زه د هر لفظ معنا کوم او هره مسله دې ما ته معلومه وي چې څوک د کومې مسلې تپوس رانه کوي چې زه چپ نشم. مولا آن باشد که چپ نشود. مولا هغه دی پارسی کې متل دی چې چپ کیږي نه، خو چې څوک څه راته وایي چې بس زه ورته جواب ورکوم او زما په علم کې وي. نو الله په دې متشابهاتو کې ورته قیزه واچوله. د عالم مثال د کره اثر الله په دې متشابهاتو کې ورته قیدا چې ادرېګا د دې معنا مې تا ته نه ده ښودلې، پیغمبر پاک نه په روایتو کې را نقل نه ده، د دې معنا به نه بیانې، د دې حقیقي معنا مراده معنا غیر د الله نه بل چاته معلومه نه ده، دا به نه بیانې. نو کوم عالم چې ویلې زه څه یم او زما علم څه دی، د دې مراد او حقیقي معنا ما ته معلومه نه ده، الله ته معلومه ده، آخرت کې به موږ پې پوهې کوي، دا کامیاب شو. او کوم عالم چې په خپلو بریتو لاس راکاږه او زنګون ته پتون ته ټق ورکه همچو من دیگری نیست، زما په شان بلا بل عالم چرته ای. داسې کلمه چرته ده چې ما ته معنا معلومه نه ده، نو هغه د ځان نه د دې تعویلونه کوي، معنا بیانوي، د دې نه د الله دا مراد او د دې نه دا مراد ده. دا عالم ناکام دی، ګمراه دی، باطل دی. نو دا د عالمانو امتحان اخلي. د عوامو امتحان پس کې اخلي، عوامو سره علم نشتا. نو د عوامو دا علم کول د طبیعت خلاف دي. د ګرمۍ کې ناست، د جمعات کې دا تاسو باندې خدا الله رحم دی، دنه حال ډک دی، بار ناست یې، ورنه په دې ګرمۍ کې 15 منټه ودرېدل او کېناستل دا آسانه خبره نه ده چې د چا توفیق نه وي. الله نو موږ تاسو به شکر وباسو چې الحمدلله توفیق دې راکړی او زموږ زړه ته دې الله را اوستې ده او خپل پاک کلام ته دې کېنولي. اوس به څوک څه ته ناستي، څوک به د ټي وي تماشو ته ناستي، ډرامو ته، څوک به غیبتونو په مجلس کې ناستي، او موږ الله خپل کلام ته کېنولو. دا د چا انتخاب دی؟ الله. الحمدلله، الشکر لله. الله دې تر مرګه پورې د قرآن صحبت ناستا موږ او تاسو ته نصیب کړي، او په قبر او د حشر په میدان کې قرآن کریم الله زموږ او تاسو بهترین شفیع او مرګره وګرځوي، او ان شاء الله چې ګرځوي به چې تا دنیا کې قرآن پرې نه خو د په قبر کې او په قیامت کې تا بیا قرآن نه پرېږدي. نو د عوامو طبیعت دا د علم خو نشته، دا علم کول ګرانه خبره ده، قرآن ته ناسته ګرانه خبره ده. دی وایي چې زه علم اونه کم، بس پرې مې ده چې همداسې ګرځم، خواهش او طبیعت یې دا دی. نو دوی ته حکم دا دی عوامو ته چې تاسو علم وکئ، د قرآن علم وکئ. طلب العلم فریضه علی کل مسلم. څومره علم ته چې ضرورت دی ستا دا غیز دکړه، دا فرض د پار مسلمان نارینه زنانه باندې. نو علم کول څه آسانه خبره نه ده. نو د عوامو طبیعت داری چې علم اونکي، نو دوی ته حکم داری چې تاسو علم حاصل کړئ. علم اوس علم دا نه دی چې مدرسې ته لاړ شه، داخله والا 10 کاله 12 کاله سفر یې وکړه، نه نه، دغه علم دی چې دا تاسو د قرآن ته دا شپه ورځ کې نیمه ګنټه ورکوئ، دا علم دی. پخوا خو دا مدرسې نه وي، دا خو اوس یو ترتیب جوړ شو اسانتیا دپاره، ښه خبره ده. نو پخوا خو دا مدرسې نه وي، بس صحابه به دغه شانتې به یو کس راغی، قرآن به ورته ویلی، نور به ورته راجمع شو، مسایل به ورته بیانول. نو دا ټول تاسو په طالب علمانو کې راځي. د طالب علمانو د طالبۍ په فضیلت کې چې څومره روایت راغلي هغې کې تاسو شامل یې. نو چا چې کوم عوام
امي چې هغه د خپل خواهش او د طبیعت خلاف وک قرآن ته ناسته وکړه د علم تلاش وک نو دی کامیاب شو او کنه د خپل خواهش ومنله او د قرآن ناسته نه محرومه پاتې شو د خپل خواهش او د طبیعت ومنله دی ناکام شو نو د عوامو د امیانو دا وی امتحان پدې کې چې سناس علم حاصل کا قرآن ته ناسته وکا نو کده دا اوک کامیاب کوي نه ک ناکام عالم خو علم کړه نو داغه طبیعت اوستاره چې خبره ده په ما پټ نه وي نو الله په دې متشابهاتو کې ورته قاعده واچولا دلته مراد د الله م بیان وتا ته نه معلوم نو کده غلی شو چې زه سیم او زما علم سره ما ته الله چې څومره علم را کړی هغه را سره شته هغې نه اضافي نه نو دا کامیاب دی او که په بریت الله سره راکاږي او د ځان نه بیانونه کوي په خپلې رایې سره نو دا ګمراه ده نو دا پکې امتحان دی د عالمانو بل حکمت او پیدا دا الف لام میم الله علم دی په مراد خپل سره د دې حروفو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين الله زموږ دا ناست قبول کړي دا ویل اوریدل قبول کړي د خپل رضا باعث او سبب وګرځي ټول تقصيرات ګناهونه جرمونه مونږ ته معاف کړي بیماران ته شفای کامله عاجله نصیب کړي قرضدار د قرض نه خلاص کړي بندیان د بند نه خلاص کړي د چا په رزق کې کمی د حلال رزق خاوندان کې چا روزگار خرابي د حلال روزگار کې برکت واچي د چا روزگار نوي د حلال روزگار ورته نصیب کې چا اولاد نه صالح اولاد ورکه د چا ناری نه اولاد نه صالح ناری نه اولاد ورکه د چا وسترګې پیخي کې دیندار تابعداري جوړ کې مسافر د مسلمانانو خوشاله ساتي سالمن غانمن خپل کورونو تراوله د ټولو مسافرو نگهبان شي حفاظت نصیب کې او د چا کورونو کې اختلافات پریشانی دي په خوشالو اتفاق اتحاد بدل کې کلو علاقو کې دشمنی خفګانو دي په دوستانو یې بدل کې د ټولو علاقې د پاره بلکې د ټولو اوریدونکو د پاره حاضر دي غایب دي او کم ځای کې الله زموږ دا سبق څوک اوري په صحیح نیت اوري د دنیا او د آخرت خوشحالي ورته نصیبه کې د دنیا او د آخرت شرعي حاجتونه ضرورتونه مقصدونه پوره کې د دنیا او د آخرت د غمونو پریشانونو جنگ جګړو لا علاج بیماریونو ورته نجات نصیبه کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.